ختم نبوت زنداباد، ختم نبوت زنداباد، ختم نبوت زنداباد، ختم نبوت زنداباد العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما معززين، شيوخ اعظام، علماء کرام او د بارنا کوم مېلمانو چې راغلي دي، د هغې ټولو زه لویه شکریا ادا کوم چې دې مبارک دې کانفرنس ته او د ختم نبوت په سلسله کې چې دا د انټرنیشنل ختم نبوت د زیر اهتمام د لاندې دا منعقد شوی دی، تاسو دې ته تشریف راوړو. یاد ساتئ چې دا ختم نبوت مسله دا په دین کې په ارکانو کې دا اهم رکن دی. ختم نبوت دا په ټولو ارکانو د دین کې دا اوچت رکن دی، او موږ د دې باندې خپل سر، خپل بدن، خپل مال ټول قرباني کوو. د دې وجې نه زمون اکابرین اسلاف هغه ټولو د دې کې لوی محنت کړی دی. څوک د دې نه اوس په دې کې اختلاف پیدا کوي او څوک د ختم نبوت په د دې په ناموس باندې هغو حملې کوي. نو انشاءالله العزیز موږ به د هغې مکمل مقابله کوو. نن دا موجوده چې څومره دا په 27 مارچ باندې دا راتلونکي چې څومره هنګامه ده، دا هم په دې سلسله د ختم نبوت کې ده. ځکه دا زموږ چې کوم برسر اقتدار دی، دی د ختم نبوت باندې د زموږ شک دی چې دی د ختم نبوت قایل نه دی. د دې وجې نه ټول دا دلته کې چې څومره تاسو د ختم نبوت په جلسه کې حاضر شوي، ټول دا عزم په دې نشترحال کې وکړئ چې موږ به انشاءالله د مولانا فضل الرحمن چې قائد د جمعیت دی هغه سره به یو ځای وځو انشاءالله. او په دې ریلي کې به انشاءالله موږ ټول په دې کې به موږ ټول شرکت کوو. او انشاءالله العزیز چې دا به چې څوک د ختم نبوت مخالفت کی هغه اوس ټینګېدی نشي چې هغه ډېرې ځان له حلي ګوري او د هغو ډېر دغه کې خو انشاءالله العزیز دا زمونږ مېلمانو حضرت احمد سراج صاحب دامت برکاتهم العالیه دا د ده قدر وکړئ. دی د مدینې منورې نه راغلی دی او ښه په اخلاص باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې غیرت وکړئ چې دا به دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روضې ته به دې ودرېږي او زموږ د ټولو هغه ګواهي به دې لپاره پیش کوي. ټول لاس اوچت کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې موږ ټول خپل نفسونه، خپل مالونه دا قرباني کوو. حضرت خطیب صاحب به انشاءالله زموږ دا سلام د ټولو رسوي او دا به ګواهي کوي چې ستا په ناموس باندې د پاکستان کې په نشترحال د پېښور کې داسې اجتماع شوی وه او هغې ټول په دې باندې قایل وو. او انشاءالله العزیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې به موږ ټول غیرت خورو، موږ به متفق ولاړ وي په دې باندې. دا زموږ شاه انور شاه محدثي دهلوي، شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، هغه دا یو وخت کې ډېر زیات پریشان و
نو د هغه خاص شاګرد مفتی شفیع رحمت الله علیه ورته وی حضرت ته ولې پریشان یې څه وجه ده چې دا پریشاني مخې ته ده هغه وی زه ځکه پریشان یم چې ساده 50 کاله ما حدیث ولولو خو د هغې نه اهم مسلمات دا پاتې وه چې هغه د ختم نبوت وه ما اوس هغه شروع کړه او دا د ټولو نه مخکې ده د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري میلاو شوله او د عهد نبوت نه بعد ټولو صحابو دا عزم وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې د ما نه بعد وروسته پیغمبر نشته او د ما نه به وروستو 30 دجالین کذابین به راځي نو هر یو صحابي به چې کله اولنی کذاب چې کوم دی هغه مسیلمة الکذاب راووته چې مسیلمة الکذاب کله دعوت د نبوت وکړله نو دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري وخت و بیا نبي علیه الصلاة والسلام چې کله وفات شو نو حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه هغه اولنی مسله دا وړاندې کړه چې زه به د سر خورم د مسیلمة الکذاب حالانکه چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ته نورې مسلې هم مخې ته ډېرې وي د مشرکینو د یهودو د نصاراو هغه نورې مسلې لیکن هغه ټولو نه هغه مخکې د مقابله د مسیلمة الکذاب سره وکړه او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په نگرانی کې هغه ټول یعنی صحابه هغه مقابلې ته وخل میدان ته او د مسیلمة الکذاب 40,000 دغه یعنی دغه د لښکرو نوجوان او هغې سره مقابله شروع کړله په یو دغه باندې اولني مرحله باندې مسیلمة الکذاب هم مردار کړ او 28,000 د هغه مقلدین هم تباه کړله او دا 12,000 چې څومره د هغه مقلدین نو هغو سلامي شو وسلې وغورځولې دا اوس د دې وجې نه دا وجه څه وه چې هغه دا فتنه د ټولو نه مخکې کړه د اصلي وجه دا ده چې څوک په ختم نبوت باندې په ناموس رسالت باندې څوک حمله کوي نو هغه به مخکې مقابله کوي دا د دې وجې نه سید انوشاه کشمیری رحمت الله علیه دا فرمایلی دي چې یو مسیلمة الکذاب دی یو مسیلمة الپنجاب دی نو هغه وایي چې د مسیلمة الپنجاب د مسیلمة الکذاب د دو کفر د فرعون د کفر نه اوچت دی دا د شاه انوشاه کشمیری رحمت الله علیه الفاظ دي چې دا ولې حالان کې چې فرعون هغه دعوه د الوهیت کړې وه او مسیلمة الکذاب او مسیلمة الپنجاب د دعوه د رسالت وکړله لیکن د ده د کفر نه شاه صاحبي چې د ده د کفر نه د فرعون د کفر نه د مسیلمة الکذاب او د مسیلمة الپنجاب دا کفر اوچت دی د دې وجې نه چې د ده هر سړی په دې باندې پوهېږي چې فرعون دعوه غلطه وه د الوهیت دعوه غلطه وه ځکه چې بنده اله نشي واقع کېدی چې بنده خوراک کوي وده کېږي اسکاک کوي نو بنده چې ته هغه یعنې دغه نشي واقع کېدی اله په دې باندې څوک نه دوکه کېږي لیکن په ختم نبوت باندې چې یو انسان د ختم نبوت دعوه وکړي نو په هغې دوکه کېږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بشر و چې څوک دعوه وکړي هغه هم بشر دی نو د ده مثال د منافق دی د ده سره مخکې یعنې د ده فیصله کول غواړي نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول نه د هغه سر خور کو خپل په وطن کې به که هغه په جامه دغه کې د مسلمان کې خو چې دا عقیده ساتي لکه دا موجوده چې کوم مشران دي دا عقیده ساتي دو سره به ټیک مقابله کوئ او د دو به اول سر خوروئ پس هغې نه به میدان ته کېږئ الله دې زموږ او ستاسو